بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری دریم نمبر سیزن دا کتاب الاشربه سبق نمبر 13. کتاب الاشربه کتاب الصید والذبائح. نن ولا سبق کی بمونږ د اشربه او متعلق مسائل بخایو او د اخکار ولا د ذبح ولا کوم مسائل دغه به هم خایو. اشربه د شراب جمع د دې ذکر نه مراد دی اسم لكل ما يشرب من المائعات. هر څه چې څکلی شي هغه ته اشربان ویل شي، لکه څنګه طعام چې شتل شي اسم لما يطعم، هر چې خوړلی شي هغه تل شي طعام. هر څه چې څکلی شي هغه ته شراب ویل شي. دلته فقهاو په اصطلاح کې تنه مراد ده هو ما یسکر، چې سړی نشه کیږي هغه ته شراب نه ویلی شي. عام شرابونه نه دي مراد ضروري. په دې کې اوس ټول احکام خای چې کوم حرام شیان دي ټول د تخای. یو خو خمر دی، خمر بل اتفاق حرام دی، دی هغه ول لږ زګ وي که څومره هم استعمال وي حرام ده، جواز هیڅ کله نشته. نشه کی که نه کی حد لازمیږي. د نور چې کوم اشربه محرمه دي څلور دي د تخای پاکي خمره دي. الاشربه المحرمه اربعه، څلور قسمه شراب شدي حرام دي. الخمر یو پکې شراب دی، وهي عصویر العنب، د دنګور ولا شیراوي، اذا غلا شکل جوش وي واشتد او سخت شي پند شي دي تیل شي او کچاوي. وقذف بالزبد جګونی اولی جاګو کی. ولا عصویر بل شدا دیمدی ولا امدا شیرا دا کم شیطان وتلی وب او خواږي او به اذا طبخ شکل پخې کړل شي حتی ذهب اقل من ثلثيه، دو تهائی نه کم شکل وچ شي وسوځيږي. یو خدا شو. نمبر 3 ونقيع التمر، دی کجور ول شي کم شي او بم بتن توبه سي. ونقيع الزبيب بل د کشمش ول د مویز ول د دواړه اذا غلا واشتد شکل شي خو وخوټيږي او سخت شي. بل و نبیز التمر والزبیب، کدی انګور ولا یا دی مویز ولا یا دی کجوری ولا کوم نبیز د اذا طبخ كل واحد منهما ادنى طبخه، کله غو نسره په خوټولې شي ډیر نه حلال د بیت شده حلال دی. وین اشتد اگر شي کسخ شي خیر د شرب منه ما يغلب على ظنه انه لا يسكره، چې وایس کی او دا خیالي چیرې ما نه نشه کوي کنه نه بیت سکلی کی مسله نشته. خو من غیر لهو ولا طرب، مستی د پاره او اسی عام شي د پاره چاغیدل د پاره د نس کې لا لهو د پاره فزول سیادتی وي. ولا باس بالخلیط قین، کدوا خلیط سره جمع کی دی پروانشت لکه دی کجور ولا نقیع یا دی زبیب ولا دا سره کې مخلوط کې د تشنل شي خلیطین نل شي. ونبیذ العسل د غبین ولا نبیذ والتین د انجیر ولا والحنت د غنم ولا والشعير دربش ولا والذره د جوار ولا حلال دا حلال دی. وان لم يطبخ اگر چې پخ شوی نه. وعصير العنب انګور لكم الشيراده اذا طبخ کدومره په خاص ولا حتی ذهب منه ثلثاه، چې دوی حصے تنه وسوځي درو کې یو پاتش حلال د به حلال ده. وین اشتد اگر چې سخت شي او پند شي گاړه شي. ولا باس بالانتباز او نبیز جوړول ګنا نشتا. فی الدباء کدو کې مخې وکدوان خلقو منځ وی خلقو تشدل کې غنه پاتې شو. والحنتم یشنشن دی غړی ورنګ بي ورکول. مزفت یا ترکل مرکل بچ سرخ مرخي په مسامات لګولي. والنقير یا غسټه او ونه چې هغه ولا سټه شکی اوکاندې منځي خلی کې. واذا تخللت الخمر، چې کله د شرابو نه سرکا جوړ شي مالګه پکې چولی یا اسی حلت بیا د حلال شو. سواء صورت بنفسها خلن پخپل بنه سرکا وګرځیو بشیء طرح فيها یا مالګه وغیرہ شین پکې واچول شي.
ولا یکره تخلیلها زمونږ مذهب مطابق د شراب و سرکه جوړول مکروه نه دي که جوړیږي تنه. امام شافعي صاحب مذهب کې منع دي. دیزی پر خو مسله بیان شو. مختخای کتاب الصید والذبائح خکار ولا مسائل او د ذبح ولا مسائل. خکار به څه طریقې سره کیږي او څه طریقې دي، کمې طریقې سره جایز ده او څه مسلې دي، بل د ذبح څه مسلې دي. ذبح لکه په دوه قسمه، یو اختیاري ده او بل اضطراري ده. دې نام دا مسله اوس مصنف تفصیلا ډسکس کړي. یجوز الاصطیاد خکار کول جایز دي بالکلب المعلم په غسپی سره چې شی تعلیم یافته تعلیم ورکړه شی په غسپی باندې هم شده خکار کول جایز دي. والفهد چیتا پړانګ تیندوا لیپرډ د سره هم کول صحیح دي. والبازی شکراش ولا باس شولو عقاب ایگل خپل قسمنی. وسائر الجوارح المعلمه همدس نور شکم خکری شیان دی چاریندوی او کپریندوی آسره کول صحیح دی. وتعلیم الکلب د سپی تعلیم څنګه دی؟ څنګه ته پوهیږي چې سپی اوس معلم شوی دی؟ ایترک الاکل 3 مرات درې ځلې دی چې کله په ښکار وکړو نو درې ویرې پیرې کې خکاری اونه خړو پرېږده ولو تا ته یې راوړو. دې معنی دی چې دا شی د شوی دی معلم ګرځېدلی دی. وتعلیم البازی د باز او د شاکرې شاهین وغیره له شکم تعلیم دا په دې طریقې سره ده ان یرجع اذا دعوته چې څنګه یې راوغواړي شپېلک ول ووایي و پس راشي. چلو دا مسله خو بیان شو. مخته ښایي وبین ارسل کلبه المعلم او بازیه او صقره على صید که ای سړي خپل کلب معلم ښکار پسې ولیږلو عشق یې کړو یا خپل شاهین شکاری شکرا باز یا بل داسې مرغیو عقاب یې ورپسې ولیږلو. وذکر اسم الله تعالی علیه عند ارساله د ستول ټیم کې دی بسم الله ویلی وو. فاخذ الصید ښکاري ونیولو د شي وجرحه زخمی کو فمات مړ شولو تعلل نکړلو مړ شوی وو. حل اکله دی خوړل جایز دی حلال دی. فإن أكل منه الكلب أو الفهد که دغه پړانګ او شي یا سپي یا بازي تېنه خوراک کړو لم یوکل بیا به نشي خوړلی. دې معنی دی د ځان دپاره دي کړی تا دپاره یې نه ده کړه. وإن أكل منه البازي که باز تېنه وخوري وکیلا شی بیا خوړلی شي. وإن أدرك المرسل الصيد حيا که د ښکاري سړي ښکار یې وموندلو چې ژوندی و مړ شوی نو بالکل ټیک ټاک ژوندی و نو په داسې صورت کې بیا مسله دی چې اوس به ته ذبحه کوې ځکه چې دا شی څه ده ذبح اختیاري بني قوت تعزل شوه ده. وجب علیه ان یذکیه ذبحه کوي بیا. فإن ترک تذکیته حتی ماته که ذبح یې نه کړو مړ شو تېنه شی نو دا بیا څه شمرلی شي؟ مردار شمرلی شي. دي خوړلو بیا جایز نه وي. مخته مسله ښایي وین خنقه الکلب که سپي ځانور نیولی و مردار یې کړلو مرۍ ته یې زور کولو وینې کړی نه و زخمي نه و کړه ګله ګونډ کر اسے مار لیا ولم یجرحه زخمي نه و کړی لم یوکل بیا نشي خوړلی ځکه جرح سورول خوږول وینه کول پکې شرط دي. وان شارکه کلب غیر معلم که بیا داسې سپی سره شریک شي چې معلم نه وي یو معلم ده بل غیر معلم ده او کلب مجوسی یعنی مجوسی سړي ولا سپی خو کلمه پنه او کلب المسکر اسم الله تعالی علیه یسپی استواله ټینګي کلمه ویلی شي ده بل نو ویلی شي لم یوکل دا به نشي خوړلی. و اذا رمى الرجل سهما الى السويد که یو سړي ښکار طرف ته تیرویشتو غشي سره ګزاریو کو پسم الله تعالی عند الرمي د اشتر ټینګي دی بسم الله ویلی او اکل ما اصوابه اذا جرحه السهم فماتا کدی سره د ښکار لګېدلی و مړ شوی و نو دا به خوړلی شي. وی نه درکو حین که به ژوندی ورته میلاو شو نو زکاهو بیا به عللوي دي ته ذبح اختیاري یلی شي چې تا ته پې قوت اختیار حاصل شي.
وان ترک تسکیتو که دی ذبح نه کړو لم یکل به نشي خوړلی مردار شو. و اذا وقع السهم بالصید که یو ښکار ته تیر ولګېدو غشي سره ولګېدو فتحامله وتښتېدلو غشی اوس هغه ټیم خو برداشت کو که نه په تودي وینې کو یا جانور مضبوط په ټیم کې ډېر ونه ضعیفه کمزوره نه شو بلکې ځان سره یې یوړو غش حتی غاب عنه دین ورک شولو لټولو چېرته بوټو کې نه وتلی ولم یزل فی طلبه خدا سړی ورپسې سر هم و که نه طلب کول یې داسې نه چې ته نه بېغمه شي بس پرېږدی طلب کول یې ښه مزېدار حتی اصوابو میتن ورسته وموندل شي مړ شوی و وکیله دې غوښه به خوړل شي. فإن قعد عن طلبه که بس کېنستو چې پرېده نه شي لټولی ما ته زړه خو یې چې لږه بس لاړو راناسې ثم اصوبو میتن وروسته یې وموندلو مړ شوی و لم یکل اوس به نه شي خوړلی ځکه چې کیدای شي که دا پسې ګرځېدلی ذبح اختیاري به یې موندلي وه څه پته لګي اوس دې دومره ټیمر باندې تېر کړو نو ډېر د درد او د خوږه هسې مړېږي اخر. و ان رمى صویدا که یو سړي ښکار وویشتلو په وقع فی الماء بیا ورسته اوبو ته ورپرېوتو جګ ځای کې ویشتو یا ونې کې ویشتو یا همداسې ویشتو تالاب کې وغورځېدو نهر کې اوبو کې ندي کې لم یکل د نشي خوړلی ځکه پته نه لګي غشي سره خاصي زخمی شوه ده که نه خو چې دغه اوبو ته نه وغورځېدله موږ ته به څه اندازه کېدله او کیدای شي دا دغه اوبو د وجې نه مړ شوي غرق شوي. وکذلک همده شی ته که یو ښکار دې وویشتلو یو ځای کې دې ویشتلو درز راپرېوتو طبی سره ښه پوښ ولګېدو یا چت سره ولګېدو یا پاسه نه راپرېوتو ډېر رالوډک شو ان وقع على سطح په سطح باندې چت باندې وغورځېدو جبل بل غره طبی سره تاړې سره ولګېدو ثم ترد منه الى الارض ځمکې ته رلیل شو تېنه لوړکاو شو لم یکل دا نشي خوړلی ځکه چې کیدای شي دغې غنه به نه مړ کېده خو لږ دې رلیل کو هغه د وجې نه دروزه ولګېدو لیدلې مړ شو د زوره وجې نه. وین وقع علی الارض ابتداء که د سره نه ځمکې باندې ډایرک راپرېوتو وکیله به خوړلی شي. وما اصواب المعراض بعرضه که کوم ښکار په لونو د غشي سره ولګي تیرو سره نه لم یوکل هغه نشي خوړلی ځکه جرح ولا شرط ده. وین جرح او که بې زخمي کړو وکیله خوړل شي. ولا یوکل ما اصوابه البندقه که کوم جانور دی پټاخې شنکوپي وغیره سره یا بل داسې ټپک سره دی ویشتو ناغه هم به نشي خوړلی ځکه چې هغه په زور سره څیري د تیروالي وجې نه څیري الزامات امینه چې تنه مړ شي ها که به بندوق سره دی ویشتو ژوندی دوی موندلو بیا خو ذبحه که اسانه خبره. و اذا رمى صیدا که یو سړي ښکار وویشتلو فقط عضو منه خپای تېنه کټ که وزر یې کټ که بل شی مخ ته خپې یا لکۍ یا غوښې ټوکړه تېنه پرېوتله وکیله صید ښکار خو خوړلی شي ولم یکل العضو اکټ شوي حصه اندامي که څه شي د نشي خوړلی. وین قطعه اثلاثا که بیا ښکار دومره سخت ویشته و چې ټوکړې چولې په منځ یې نیم کې درې منځ یې واچولو درې ټوکړې ولکثر مما یلي العجز خو د اکثر ورسته وله چې کومه حصه ده که نه دا ډېره موجوده وکیله الجمیع بیا خوړلی شي د ورسته حصه. وین کان الاکثر مما یلي الرأس وکیله که بیا داسې نیم کړو چې د خپو طرف نه نیم کړو خېټې طرف نه ډېر سر پله بیا خوړلی شي. ولا یوکلو خو که بیا داسې بلکل یې الیدلې چولی نیمه حصه چې کومه ډېره ده خوړلی شي د کمه نشي خوړلی. ولا یوکل صید المجوسي والمرتد والوثني مجوسی سړي ښکار کړه نشي خوړلی ځکه ذبح قابل نه دي. مرتد سړي کړو یا بت پرست کړو. ومن رمى صيدا فاصوابه ولم يسخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع یو سړی د ښکار ویشتلو وینې نه کړو قتل یې نه کړو یا ویشتو وینې شو خو د تښتېدو نه او د ورځېدو نه یې خطا کړه نه و مسې ورځېدو مسې تښتېدلی شو کمزور شوه نه و. فرماه آخر په قتلو دویم سړي چېرته کې ویشتلو فهو للثاني ویوکلو دا د دویم سړي شو دا به خوړلی شي ځکه چې اکثر خو همدي پکې حصه ده همدي څه کړه ده امتناع کړه ده منع کړی ده امتناع نه حیز د امتناع نه یوه بسله ده کوم خپل پورې دا ختم شو. وین کان له ولسخنو که د ول سړي به څه کړو ډېر زیاتې وینې کړو فرماه الثاني کمزوره کړی هم دویم سړي به ویشتلو فقتله
ورمړې که په ولیله ولې دا به د اول سړي وي ولي میکل خوړل نشي ځکه یوریا سی وینې شوتا پکې وروسته ورمردار دی کړو که دا ذبح اختیاري ټیم نه میلاو شوه الا والثاني ضامن بقیمته للاول خو د دویم سړی چې د اول سړي دپاره دغه ښکار ولا قیمت به ورکوي هغه هوسۍ ویشتې وه بس غورځېدله لږه لرې پرې خو خوده منډه وایي ته ولې دویم ځلې ویشتله دا د مرداره ور وګرځېده چې ورسېدو مرداره شوي وه اوس به ته شو کې تقریبا 15,000 روپۍ ولا ورکه غټه هوسۍ دې ولا خرابه که غیر منقصة جراحتها د هغه زخم په واجب نیم قیمت خې کمه شو 15,000 که نه 15,000 به ورکړي ويجوز استیاد ما یوکل لحم من الحیوان کوم زناور چې غوښه خوړل شي هغه ول ښکار جایز د عملی کړي د کوم غوښې نشي خوړل هم جایز ده نور مقصدونو لپاره خلک ښکار کوي د په آزاد لپاره خاصم کوي وذبیحه المسلم والکتابی حلال د اهل کتاب او د مسلمان سره ول ذبح حلال ده ولا توکل ذبیحه المرتد والمجوسی والوثنی والمحرم که مرتد سړی د مجوسی ده بت پرسته یا احرام کې سړی ذبح کړی ده یعنی ښکار یې د شکړو حلال کو ښکار بیا د محرم سړی ولا شیانه نشي خوړای ځکه محرم دپاره منه د دی وچ ښکار چړل وان ترک الذابح التسمیه عمدا اوس مخته مسله خی سړی د کلمه نه ویله ذبح ټیم کې د دې څه مسله ده دا خی کچیر د شي قصدنی کړي کنه فالذبیحه میته لا توکلو بیا خو د مردار شمرل شي الله تعالی ویلی دي چې هغه مخوري چې کلمه په نه ویلی شوی وین ترکه ناسین ک به هیر سرت نشیو کله به مون مزه مطابق خړل شي والذبح بین الحلق واللبته ذبح کم ځای کې کوم چې حلق ته او د مری د کاډه غو نسد اور میکسر لاندې ځای کې دي ځای کې والعروق التي تقطع في الزکات 4 وچ کله ذبح کې څلور قسم شیانو پکې کټ کې حلقوم حلق بکټ کې حلقوم معنی چې کم زنه سا اخلي سا کوزیږي مجرى النفس والمری مریش ولا چې دي کې مړی تیریږي خوراک سکاک والودجان او دوره ګونه دي سیټ طرف ته دي کې وینه ډیره زیاته بهيږي دي ته ودجان ال شي مری او د حلقوم سره ځای کې دا دوا بکټ فین قطعها حل الاكل کدا سلوری کټ کو خړلې حلال دی وین قطع اکثر فكذلك ان ابي حنيفه رحمه الله امام سوي کا درې پکې کټ کړي یو پاتې شي بیا لال شو وقال به چې لابد من قتل الكم والمري واحد الودجين دا ضروري ده چې د مړې خوراک ولا او د وبوس کله کوم مری دی د سا ولدي سره یو ودج دا بکټ کوي ويجوز ذبح بالليطه والمروه بیا ذبح چکو چاړه وغیرہ نه علاوه نورو تیرو شیانو سره هم جایز تیر لرګای د پرې کړلو یا چې د شیشه د تیره تبې او کانې ده و بكل شيء انهر الدم هر هغه شی چې وینه باسي سری کوي ناشي سره د ذبح کول شي لسن القائم ها غواخ سره نه کې کوم غخونه دي چې دا کله غواخ قایمي خاخ وي درکې و الظفر القائم سنكون شو چې په وګتی کې خاخ وي و استحب دا بهتر او مستحب طریقه ده اي يحد الذابح شفرته چې ذبح کون کې سړی خپل چاړه چکو خطیره کې چې ښکار ته او جناور ته پکې آرام وي دا یو احسان ده ومن بلغ بالسکین النخاع که یو سړی زناور حلالول دومره ولا پریکا مری او ورمیګ چې د ورسته ډوکی ته ورسول د کوم ډوکه سره د ورمیګ ولا نخاع وتل شي دې ته شور سواله چاړه پکې ورسواله سپین غونې رګ د خلګي پر ډوکی کې ماغه ته ل شي خمانه بس ورسته ولا ډوکی ته ل شي وقطع الراس سارتنا کټ کوری هلو ذلک د مکرو د سر ورونه نشي کټ کول کله چې خاطر ساوز یغنه بعد به سر دی کټ وتو کله ذبیحه ذبیحه خړل شي آرامه وین ذبح الشاة من قفاها که یو سړي د ورسته طرف نه وزا غړ چیلل کړلو فین بقیت حیه که ژوندۍ وا حتی قتل عروقه رګونه هم رکټ کو کنه جایز ده خو یې کړو د سیکول مکرو دي خو که به ورسته نه کټ کړي و د مری سره د مجرى النفس وغیرہ حلقوم او د نور شری نو کټ کړي ته نه مړاش و به نه کیږي ځکه کوم ویني ول رګونه خو نه شو کړ خو ان ما تت
که مړه شو تنه قبل قتل وروکي رګونې نو کټ کړي تنه مړه شو سوت لم تکل به نشي خوړل مردار شو. مخته دا خبره کې چې ومستأنس من الصید فذکاته الذبح، ښکاري جانور کتا سره عادتي شو صداو دی کړلو ځان سره خدي وساتلو عادت شو. فذکات او ذبح دی زکات بیا ذبح د عللاوی به د سینې چې وی ولې. وما توحش من النعم، که کورنی جانور دی وحشي وګرځیدو او یریدو عابد شولو. فذکاته العقر والجرح، به دی غذب حکول شه دی کني ولی نشي اختیاري تور بنه به اولی چې سره کا مړ شو بس حلال شو کور ورسېدي به ذبح کا. والمستحب فی الابل، اوخ د پاره مستحب طریقه ده کته لولو النحر نحر به کی په ویلاړي بنه او بیوهي وینتنه شړی کې بس کول بساتی وزي. وان ذبح اجازه کده غوا په شان دي ذبح کی بیا جایز ده او یکره خود سي بهتر نه ده مکروه ده. والمستحب فی البقر والغنم، غوا ګډه میخه او بیزی چې دی کامیری دو کې ذبح شده مستحب ده نحر بنه کې په نحرهما جازه و یکره، که نحر وکي جائز خدا خو مکروه طریقه ده و یکره مکروه شو. المستحب فی البقر خامخت و یکره و یکره مکروه ده. ومن نحر ناقه، خامخت بل مسله خیو سړی د ګډه ذبح کړله بیزا و خو غوا و میخه په خېټه کې بچای وو د کوم بچای خېټه کې دا نشي خوړل وخت په شی یا په نوي شی. ومن نحر ناقه کچو خنا خر کړل ذبح بکرتن او شاتن پوجد په بطن جنین میتن مړو بچي لمیکل اشعر ولا مشر وخت په شی کني شي به نشي خوړل چې کله مړوي که ژوندۍ وي نبی دې سړی شک یا ذبح کی جانور مسره کم خېټه کې بچای د ذبح کی نور خوړل نه خوړل طبيعت باندې موکو. ولا يجوز اكل كل ذناب من السباع، جانور څومره شي هم خوړن کی د خاص خوړل شي خصوص نور درنده جانور دي چیر پاڑ کرنے والے جانور آنه شي خوړل. ولا كل ذي مخلب من الطير، آنه سي پرند کی کوم جانور دي مرغان دي چې سیرل کې اخکار کوي مخو کی سره اخکار کوي پنجو سره نشي خوړل. ولا بس بیا کلی غراب الزرع چې کم دي فصل ولا عام کرغان دي کرغه ورغه دي چې مردار نه خوري او میکسینګ هم نه کیا خوړل شي ترته دي شو لیکل الابقع الذي ياكل الجيبا، هغه کرغه نشي خوړل چې مردار خوري یا دانی معنی ارش خوري او مردار هم خوري میکس خوراکونه کیدا نشي خوړل. ويكره اكل الضبع، بجو دا جانور زموږه مذهب کې نشي خوړل چې د لیو ته شان دی لیو په شان دی روغ وي سپی ورا لګړبګي نه خلک خدا بل جنوري دانه دا. والضب کوه سانډا والحشرات كلها، انده شي نور چې څومره حشري دي خارپشتا وغیرہ نور د شیان دي او خوړل من دي نیول شو. ولا يجوز اكل اللحم الحمر الاهليه والبغال، ګریلو غاده خرنه دي خرن ولا وخ آرام ده او د شه د خچر دي کچر ولا. ويكره اكل لحم الفرس عند ابي حنيفه رحمه الله، امام سے مذهب مطابق چې آس د جهاد ولا اعلی د قیمتي شی د خوړل مکروه دي تنزیهی دي نور جایز دي. ولا باس بیاکل الارنب، سوی خوړل هم زموږ مذهب کې شدي جایز دي اگر چې بعض علما طبعا شکی مکروه غني. واذا ذبح ما لا يكل لحمه، کایو جانور دغه غوخه خوړل نشي خو دی د حلال جانور په شان دی ذبح کړو نو طهور جلده ولحمه، یا غولا چمړه صفاش ولا پاکش ولا منه خوړل نشي خو صفاش وقدر سره وا منځ ورکیږي ولحمه غوخه شش ولا پاکش ولا پاکی د منه د چی خوړل شي منه داش ولا کنه چې ګند نشوا هم د شته منځ وغیرہ کې کده سره وا کیږي سره. الا الادمی والخنزیر، ها انسان شو خنزیر شو انسان د شرافت او کرامت پوجي او خنزیر د نجاست او خباثت پوجي نه پاکيږي دو غوخه نه پاکيږي او چمړای نه پاکيږي. معنی څه شواله سپای تعالی کو یدړ دی الله کو لومبړ دی الله قبل د سجنور دي چمړه ته پکواله شي ورسته کله دی باغتی کی وخه پاک شمانه کا ولګي د سره نجس نه ده او د انسان خنزیر او غیره دوله واجب بیان شه
دا نه شي یوس کولی دی استعمال نه کېږي استخدام فإن الزکات لا تعمل فيهما د کې زکات څه ته اثر نه کوي ولیکل من حیوان الماء زمونږ د احناف مذهب مطابق څومره چې مئی جانور دی اوبو ولا هغه غوښې خوړل سی نه دی الا سمک صرف مچھلی چې دا مچھلی به څومره قسمونه دا خوړلی شي مشی کب دا خوړل شي نور شي نشي خوړلی کچوک به جنګ خوري هغه شه د زن علماء فنیز مکروه د خوړل شي وي کرو اکل طواف منه کومه مشي چې په خپل مرګ مړه شي طوافي شي خېټه پسه طرف ته وبو کې پرته یا نشي خوړل ولا بس باكل الجريث والمرما والمار ماهي جريث مچلی شواله او مرماهي شواله وګدي شان دي دو خوړل سي دي ويجوز اكل الجراده او د ملخان چې کوم دي غټ ملخان دا خوړل شي ولا زکات له دو کی ذبح نشتا نور کا په ژوندون یاسیت نه سره چې کی سړی ته سر کټ کوي اذان ته خبره ده